صد مرورا صد مرورا چرتا تللی د پختو ناول په دې خار داسې وې زما قاتل په رڼا ورځ لکه پیرې غیب شي ما ته د قام په واکدارانو کې څه چل ښکاري. قدرمنو کتونکو دا شعر د عبید شهید د فیسبوک په آیډۍ باندې یو څو ورځې مخکې چې پوسټ کړی یو، یقینا چې هغه ته په زړه کې کیدای شي چې څه ناسې احساس هم شوی چې یاره زه به داسې مرمه، یا د خپلو پښتنو سره چې کوم ظلم روان دی په هغې باندې به دا لیکلی چې بلا پښتانه قتل شو او د هغې قاتلان ګیر شي باقاعده جج صاحب پې دغه وکړي چې سزا عدالت یې دغه کي جیل ته یې ولېږي، په جیل کې د هغې نه بیا شهزادګان جوړ کړي. دا خبره ډېره مشهوره وي په جیل کې سړي نه شهزاده جوړوي. نو واقعي چې جوړوي ته ځکه چې د 302 مجرم کلم ګیر شوی موږ تاڼې ته ورغلي د هغې د انټرویو دپاره تاسو به کتلي، نو هغه داسې بېغمۍ سره ناسي. د پاکستان خو داسې قانون دی دلته چې د یو څیز ومنو بس باچا بس جیل ته به دې ولېږي هلته به دال خورې ښه مزېدار او بس که څه قید دې تېر کو صحیح ده، ګنې که زور در پسې راوبوځي. دا د ریاست مدینې خبره زما حکمرانان کې نن سبا د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی، زه په هغې تنقید نه کوم، خو چې کومه نارې والې وه د ریاست مدینې نو 4-5 کاله خو یې وشو په وفاق کې حکومت دی، په صوبایي سطح هم د هغوی دغه دی. نو پکار دی چې دغه ریاست مدینه په ریاست مدینه کې خو چې و اغلا وکړي لاس به د نه کټ شي، دلته خو غل ګیر شي سبا یې ضمانت وشي. دلته که چا 302 وکړه 8 میاشتې مخکې مې یو پروګرام کړی و د یو کس سره خپله اوښه ایشتې و باقاعده هغه کتلي په هغه ویډیو کې ویلي تاسو به ویلي کتلي هغه ویډیو کې ویل په عدالت کې ویل چې ما کړې ده سزا پې وخته جیل ته لاړی. اوس بل ورځ مې واورېده په خپله مې په خپلو سترګو لید په موټرسایکل را روان و جي هغه بری شوی عدالت بری کړی دی. دغه زموږ ریاست مدینه ده. بل موږ ځان سره زموږ چې دا کله ملک آزاد شوی دی د هندوانو نه انګریزانو د غلامۍ نه پاکستان نو اسلامي جمهوریه پاکستان یې ولې نوم ورکړی دی. اسلامي جمهوریه پاکستان لیکو موږ په کتابونو کې وایو په لوټ باندې لیکلی ډېر خلک اسلامي جمهوریه اسلامي پکې څه قانون ماته نه ښکارېږي. دلته سړی راپاسي په رڼا ورځ د سړي نه ډز وباسي وتښتي، کمالدار یې خو بچ دی، د قانون نه بچ دی، د عدالت نه بچ دی، د پولیس نه بچ دی. او که نه زما او ستا غوندې غریب و د موبایلو په غلا کې یې ګیر کړو نو د هغه نه پولیس په والو سرمن وباسي ټول عمر یې توبهګار کړي. زه به خبره د خپلې خیبر پښتونخوا کوم دلته په دې میاشت کې لا تعداده داسې کیسز رال چې د ماشومانو سره جنسي تشدد وشي هغه به په بېدردۍ څخه قتل کړي. بډبېره کې مې میاشت مخکې پروګرام کړی و قاتل یې بل زوی ګیر کړو، یو ماشوم یې زیاتې کړی د هغې نه پسې سېزلې وه 8 کالو ماشومه وه، هغه کس په مسارله عدالت بې بري کړي بس کړی وه سزا یې تېره کړه قید یې تېر کړو دومره عمر. نو نه سزا شته سمه نه څه قانون شته، هسې وایي شته په نوم باندې قانون شته خو د غریب سړي دپاره دی، مالدار سړي دپاره نشته، زورور دپاره نشته، چې کوم لو لیول خلک دي هغې دپاره قانون دی. به هر حال زه خبره لږه اوږده شوه بخښنه غواړم، خو په پارهوتي کې موجود یم د عبید شهید دغه پوسټ به تاسو کتلی تاسو ته په سکرین ښکاریم یو ښکلی شازلمی 15 کلن چې د چا د ډز د کبله نن د هغه د خاورو سلی جوړ دی، نن یې درېیمه ده، دا خلک راغلي د هغې په غم کې شریک دي. ورور یې را سره ولاړ دی، تپوس به ترې کوم چې چا سم څه ذاتي دښمني وه ما ترې کړی یم دی، به هر حال خو تاسو وړاندې په کیمره یم راولم. رور دا راته ووایه ستاسو نوم څه دی؟ زما محمد عمیر نوم دی چې زه د عبید مشر رور یم. ښه جي دا راته ووایه چا سم څه ذاتي څه دښمني یا څه جنګ جګړه دې نه مخکې څه توتو مې د پښتنو خبره څه شته داسې؟ نه اسم نشته جی الحمدلله مونږ ډېر پرامنه خلک یو او مونږ ډېر روزګار والا او ډېر تعلیم یافته دغه یو انشاءالله زمونږ داسې هېڅ قسمه چا سره مونږ د چا پښتو کې خبره کېږي هغه ملاس ته غوام مونږ د چا نه ده پاسولی او نه مونږ به چاله الحمدلله داسې تکلیف او داسې څه درد ورکړي چې د هغې به مونږ ته داسې صله میلاویږي. دا راته وایي د عبید عمر 15 کاله او تاسو وړاندې وویل چې موږ له واده کړی، وادي څومره وشو؟ وادي جي 8 میاشتې شوي، ناوې ښځه دې پاتې شوه 8 میاشتې د واده وشوې. نو په دې کور کې به اوس غمي دا 3 ورځو 4 ورځو پورې به دا رشته دار راځي کلیوال به راغونډېږي. دلته زیاته ګڼه د کیمرامین که تاسو ته وښایي دا غم راځي چې زموږ پښتانه 3 ورځو پورې سړي له راځي دعا دپاره، بیا 3 ورځو نه پس به دوی ته ورو دې دا خلک راځي دوی به ډاډګیرنه ورکوي، حوصله افزایي به ورکوي. هغه والد صاحب په کور کې پروت دی بېهوشه دی، مور کې به هم دم نه کور کې به ډېر بد حالي خو به هر حال د دوی دا مېلمانه چې تر څو پورې دوی نه به دا غم لګېږي، خو چې کله دا درېیمه ختمه شي د دوی نه دا مېلمانه دوی ته به احساس کېږي زموږ په کور کې د یو انسان کمی راغلی دی. عبید په ښکلی شازلمی دی، په سکرین تاسو ته ښکاري. ما وړاندې ویل چې چا د ډز له کبله هغه نن د خاورو سلی پې جوړ دی. موږ راغلي دلته دی اکثر خلک خبرې کوي جي وایي دا مایکونو واله وایي په کور د غم رالی زما دغه بل ملګري م خبره کوي مایکونو واله نه به تېښتلی شي. نو زه خوشحالېږم دلته چې څومره مایکونو واله ملګري زموږ راشي د دوی د اواز اوچتول دي، ښودل دي دنیا ته دغه مشرانو ته دغه د ریاست مدینې چې کوم دعویدار دي نن سبا چې په
کرسۍ ناست دي دغه خلکو ته خو که څه ناست شرم په دوی کې یو سخته سزا یې دغه کړه دا قاتل به سهار له نه بل سهار له نه بل سهار له ګرفتار شي میاشت به واخلي هفته به واخلي خامخا به ګرفتارېږي ځکه داسې دور دی جرم نه پټېږي که چا چرګه دې پټه کړه نو خلک سبا دې راوباسي پولیس دې راوباسي نن سبا هغه دور دی ساینسي زمانه د موبایل به ټریس کړي سبا بل سبا کې به دغه کس ګیر شي خو بس جج صاحب به پرې دغه وخېږي وي قید شو بس عدالت ته لاړې که پیسې میسې ورسره وي جي اب هم بر شي تاسو راغلي جي دلته د عبید شهید په غم کې تاسو هم شریک یې څه به وایي دې موقع سره زما نوم محمد حیات دی زه هل سیکټري اسوسییشن ضلع مردان صدر یم دا زمونږ یو ډپارټمنټ زمونږ یو کشر رورو زما د رور سره ډېر زیات ظلم شوی دی او داسې ظلم شوی دی چې دا موږ کله هم نشو هېرولی او عبید ډېر اوبیډینټ او ډېر ایماندار انسان او زه د حکومت وخت نه دا مطالبه کوم چې د هغه قاتلان دي فوري ګرفتار شي او هغوی له سرعام پانسي ورکړی شي دا نه چې څنګه تاسو ویل چېرې ججان به بل ورځ عمر قید کړي به بري کړي دا کم انصاف دی یو سړی مړ کا او هغه بس پیسې وچلو او جج یا بل څه پرېږدي نو دې زه سخت خلاف یم موږ چې کو د حکومت وخت له دوی د ریاست مدینه اواز کړی نو موږ هم وټونه ورکړي دي زموږ د ټولو ملګرو ورکړي دي ځکه دوی په اقتدار کې دي خو زه پته نه لګي دا کم جنګل کا قانون دی که څنګه چې بې ګناه په د پیسو دپاره یو ماشوم یو چې هغه لا دنیا کې څه لیدلي هم نه دي او هغه داسې بېدردۍ سره مړ کېږي لہذا د خیبر نیوز شکریه ادا کوم د دې ملګري شکریه ادا کوم چې موږ له مقرره کړه خو زه د حکومت وخت نه دا مطالبه کوم چې عثمان بوزدار په وړه خبره په پنجاب کې نوټس علي زمونږ وزیر اعلی صاحب زه تا ته وایم چې ته ودې کو ولې تم په دې نوټس والا او د دوی ته انصاف ورکه درېیمه ورځ د قاتلان دا خو د ورځې مړی دی د شپې خو نه دی د ماښام 7 بجې وي چې دا وفات شوی دی موږ ډپارټمنټ موږ اوس مظاهره هم کړه او آینده به مظاهرې نه بل سبا کوو او ټوله صوبه به جام کوو نو لہذا زه ډي پي او صاحب زید الله صاحب ته وایم چې په دې باندې فوري اکشن والي او دا قاتلان دې گرفتار کړي او دوی له دې عبرتناک سزا ورکړي حکومت وخت دپاره دغه یو میسج زمام چې دا خلک په احتجاج مجبور شو نن احتجاج وکړو داسې سار راته یو ملګري هم کوی په شانور پل کې بیګا نابله شپه یو ملګري ته چا ور وټکو چې راووتو څنګه په خپل ګیټ کې ویشتو نه چا څه ذاتي دښمني وه هېڅ نو هغې کې هم تفتیش شروع دی پولیس په کس ګیر کې بیا 21 کلن یو کس ریاض ما فیسبوک باندې هم شیر کړي هغه د کور نه راوتی ملګرو سره بیګا دا کیس په سریبالول کې راغلی هغه نه هم چا ډز ایستی دی تر اوسه پورې لا پته نه لګي بل د دوی ملګري رور دی عبید موږ چې چا په ځای کې ولاړې نو دغه میسج دغه پیغام د خپل ریاست په نوم د خپل حکومت په نوم چې دا خلک خو نن سبا احتجاج کوي راوځي د خپل حق دپاره بهرحال انصاف خو نشته په احتجاج هم نه میلاویږي په پاکستان کې په انصاف څوک چغه وایي نو هسې په زول وي خو دا خلک هسې نه دې ته جوړ شي چې بغاوت وکړي ستا د پاکستان د قانون نه ستا د ریاست نه او هسې نه چې ستا خلاف راوځي روډونو ته مکمل درند له درکړي دغه ورځې نه ویرېږه او سخت قانون سازي وکړه دغه خلکو له سزا ورکړه وروره دا راته ووایه ستاسو میلمانه دي ټیم د مونځ هم دی خو غوښتنه څه ده ستاسو د دغه حکومت وخت نه کوم چې د انصاف دعویدار دی کوم حکومت دی بیا کوم جج په دغه کرسۍ ناست دی اخره ول به ګیرېږي دغه جج ته به ودرېږي څه به وایي ورته جي زما حکومت وخت نه دا غوښتنه ده چې څنګه ویل کېږي چې قانون چې کم دی نو دا د جولا جاله ده او دې نه مالدار سړی چې کم دی وځي او غریب سړی پکې لکه د ماشي او د میږي په شانون خلي نو زما حکومت نه دا غوښتنه ده چې په دې نظام او د دې څیزونو اثرنو جایزه والي او کومې خامې دي په دې سیسټم کې چې د عبید په شان ګلالي ځوانان موږ نه اخلي او هغه موږ نه تختی نو مهرباني دې وکړي چې داسې قسمه واقعیات د عبید په شان یو بلې مور سره ونشي او دا ظلم او زیاتې ودرېږي په دې ملک کې او زمونږ دا ملک خوشحاله شي او زمونږ غم خو چې کم دی د عبید په شکل کې زمونږ عمر سره وتړلی شو خو چې نور چاته داسې غم او درد او دک میلاو نشي مننه خوشحاله شي رور الله دې تاسو له انصاف درکړي د دنیا بس انصاف به هغه الله کوي په هغه دنیا قدرمنو بس یو خبره کوم زو بادرې ته دغه صلیب هم تاسو ته د عبید شهید ښیو خو خبره دغه ده جي چې د دې کور هغه غم دی رور ډېره ښکلې خبره اخره کې وکړه چې زمونږ عبید خو زمونږ نه لاړې زمونږ د زړه ټوکړه وه زمونږ رور زمونږ جهان وه زمونږ نه لاړې خو حکومت دپاره دغه گزارش دی وکړو چې دوی داسې قانون سازي وکړي داسې دغه دی وکړي سزا دې مقرر کړي داسې خلکو له چې سار له یو بله مور د خپل زوی په سر باندې ونه جاړي چې زما نه زوی لاړی داسې سخته سزا ورکړي دغه خلکو له چې دوی د بل چا په ککرۍ شیندلو باندې مجبور شي قدرمنو لږ ساعت پس به زه ځمه دغه خبر سره به تاسو ته یو دوه خبرې کوم نو راځئ
رال ودیرې ته دغه سلی جوړ دی په عبید شهید باندې یو ګل هنن د خاورو لاندې دی یو سلی لاندې د هغه بدن دفن دی د چا د ډز له کبله زه بار بار دا خبره کوم چې د چا د ډز له کبله که چېرې دغه ډز نه وی شوی دا زموږ رور به نن په دغه معاشره کې به یې ژوند تېرولی او د ژوند نه به یې مزې اخیستې به هر حال ما سره یو رور ولاړ دی د عبید شهید ترورزی دی یو دوه خبرې اوس کوو نو به بیا دغه پروګرام راغونډو رور دا راته ووایه عبید ستاسو ترورزی و ستا به ملګری مو تا وویل چې زما هم عمر دی ملګری مې و نو څه به یې عبید نن موږ کې نشته دی د خاورو سلی پرې جوړ دی څه به وي دغه مو بس جی زه به دا خبره وکړم چې عبید خو نن نشته او هغه سره هغه ظالمانو هغه ظلم کړی چې هغه د لیدو قابل نه او ډېر ظلم یې ورسره کړی زما ترور زوی مو زما ځان مو زما رور مو هغه غلط انسان نه ډېر ښه انسان و خپل کار خپل مونځ خپل کور خو زه اریان دا یم چې دې ظالمانو ته په دې څه میلو شو او بله خبره ده چې دې مونږ څنګه وجوړو الله تعالی دې هم دې دغه شانو جوړوي دا راته وایي ورته خبره کې څو ډزې ایشتې عبید تاسو کتلی یاره زه خو سره هسپتال کوم څوک وایي اوو څوک وایي لسو څوک وایي اتو خو بس ویشتې و کتې دې شو عبید ته په مړینې د هغه بدن یاره نه مې شو کتې هسې ګرانه خبره یې که نه ډېره ګرانه خبره یې جي ډېره الله دې په چا باندې داسې حالت نه راوړي الله دې په دوی باندې اسانه کړي والله دې له انصاف ورکړي او الله دې زموږ په خیبر پښتونخوا کې امن راولي الله دې داسې شاه زلمي د وطن د خدمت دپاره ژوندي وساتي قایم دی وساتي قدرمنو بس زو پروګرام ختمو په دغه دعا سره چې چېرته یې ښاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان